مونږ الله تبارک وتعالی پیدا کړیو په دې دنیا کې به په مونږ باندې خوشحالي هم راځي غمونه به هم راځي مونږ به ګورو چې په غم او په ښادۍ کې طریقه د نبی علیه الصلاة والسلام سوا چې د هغې مطابق مونږ خپل ژوند تیر کو په ژوند کې خوشحالۍ راتلل دام د الله د طرف نه امتحان وي غم او مصیبت راتلل هم د الله تبارک وتعالی د طرف نه امتحان وي لکه سوره ملک الله تبارک وتعالی فرمایي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الله مرګ هم پیدا کړی دی او ژوند هم پیدا کړی دی ازمیخ کوي پتاسو باندې امتحان کوي پتاسو باندې چې پتاسو کې کم انسان خیسته عمل کوونکی دی خیسته عمل ویلې دی ډیر عمل نه دی ویلې اشاره د دې خبرې ته کو عمل ډیر شي خو چې د نبی علیہ السلام د سنت خلاف اس پیدا نه لري خیسته عمل هغه دی چې کم د الله او د الله د رسول په طریقو باندې وکړي شي نو ژوند هم دی مرګ هم دی دغه آیت مبارکه ته کو وګوري الله تبارک وتعالی مرګ لومبه کړی دی په ژوند باندې حالانکه اول ژوند دی او مرګ خو وروسته راځي کنه خو دغه آیت کې الله مرګ لومبه کړی په ژوند باندې مفسرین د دې نکتې بیان کوي وی الله مرګ په ژوند ولې مقدم کړي او مخکې کړي دی اشاره د دې خبرې ته چې په دنیا کې ژوند تیری نو مرګ به ځان ته مخې ته ساتي مرګ به نه یېری دنیا کې ژوند کوا خو دا خبره مه یېروه چې په ما پسې مرګ هم را روان دی مرګ په هر ټایم کې ځان ته یاد ساته اسې نه چې چېرته د دین د چوکاټه ونوځي د اسلام د شریعت چې کوم حدود دي پولې دي اسې نه چې هغه کراس کې او د هغې نه اخوا لاړ شي ژوند کوه خو ځان ته مرګ یاد ساته ژوند الله راکړی دی نو په دې ژوند کې به خوشحالۍ هم وي نو په دې ژوند کې به غمونه هم وي په دغې آیت کې الله لومبی مرګ ذکر کړی وروستو ژوند یې ذکر کړی دی د دې وجې نه موږ به د دغې آیت مطابق اول د غم او د مصیبت بیان وکړو دنیا ته الله را لېږلي یو الله تبارک وتعالی راله نیټه هم مقرر کړې ده یو وخت را روان دی او په هغې کې به د دې دنیا نه ځې د خپلو خپلوانو نه به جدا کېږي هغې له تیارې پکار دی نو چې مرګ راځي نو ژوندو له څه کول پکار دي دوی به څه کوي غم خو به په هر کور کې راځي که نه هر کور کې غم راتلونکی دی دې ته به موږ ذهناً ځان تیار ساتو هر کور کې غم او مصیبت راتلونکی دی نو چې غم راځي نو آیا په دې کې طریقه د شریعت څه ده نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي کو چرته د یو انسان ځنکدن شروع دی حالت د مرګ کې دی ژوندو له څه کول پکار دي په دې ټایم کې نو حدیث مبارک کې راځي تاسو دغه کس ته تلقین د لا اله الا الله کوئ کم خلک چې ژوندی دی نو د چا چې ځنکدن شروع دی د هغه په خوا کې دي کینی او د لا اله الا الله کلمې تلقین دي کوي تلقین د کلمې به څنګه وي دته به نه وایي چې ته کلمه ووایه ځکه هغه د ځنکدن په سختو کې دی هغه د بیمارۍ په سختو کې دی کو ته ورته ووایي شا به کلمه ووایه او شا به تلوار وکړه کلمه ووایه هسې نه چې هغه په دغه ټایم کې د کلمې نه چېرته انکار ونه کړي کو په دغه ټایم کې هغه د کلمې نه انکار وکړو چې نه وام کلمه الله دې نه کړي هسې نه چې د کفر په حالت کې د دنیا نه لاړ شي نو ته به هغه ته نه وایي چې کلمه ووایه بلکې ته به په تیز اواز باندې کلمه د مړي په د چا چې ځنکدن دی د هغه په خوا کې به وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه به تیزه تیزه وایي امید د رب نه دا دی چې د هغه په ژبه باندې هم دا کلمه جاري شي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي لقنوا موتاکم
تاسو خپلو مړو ته تلقین کوئ لا اله الا الله په لا اله الا الله کلمې سره. دا تلقین به ولې کوئ؟ ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د چا چې په ژبه باندې اخري خبره داراله چې لا اله الا الله، نبی علیہ السلام فرمایي دخل الجنه، دا انسان جنت ته داخل شو. نو ته ورته په خوا کې په تیزه تیزه وایه لا اله الا الله، کېدای شي د هغه په ژبه باندې هم شروع شي لا اله الا الله، او دا د هغه اخري کلمه شوه، بس دا انسان جنتي دی. دا اخري خبره د هغه شوه، دا انسان څه دی؟ جنتی دی. خدا نه کله کله موږ د یو انسان په خوا کې ناست یو، د هغه په ژبه باندې کلمه رانشي هېڅ هم ونه وایي، یا کله موږ خبر هم نه یو د هغه د شپې ساه ختلی وي، خلک سهار خبر شي ما پاسه و هغه مړو، نو ته به څه وایي چې دا مسلمان نه دی؟ نه نه، دا مسلمان دی، دا مسلمان دی. کافر به هله و چې هغه د کلمې نه انکار کړی وي، دا مسلمان دی، سره د کلمې د دنیا نه تلی دی. خو به هر حال طریقه دا ده چې په یو کور کې یو انسان مریض زما ستا دا ذمواري ده چې د هغه په خوا کې کینو او په تیزه تیزه باندې تلقین د کلمې ورته کوو لا اله الا الله، دا کلمه ورته وایو. کله چې دا انسان وفات شو، دویمه طریقه بیا څه ده؟ دویمه طریقه دا ده چې د هغه سترګې غړېدلې پاتې شي، د هغه خوله وازه پاتې شي، خپې لاسې کاږه واږه پاتې شي. نو طریقه دا ده چې د هغه سترګې پټې که، خوله وله راټوله که، زنه وله وتړه، خپې لاس ورله سم سم که. کله چې یو انسان وفات شي د ده سترګې اکثر غړېدلې پاتې کېږي، او تاسو به په حالت د ځنکدن کې انسان لیدلی د سترګې اسمان ته نیولي، د سترګې اسمان ته ولې نیولي؟ حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان الروح اذا قبض تبعه البصر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې روح قبض کړی شي کنه، نو دا روح چې کله اسمان ته خیږي نو دا سترګې ورته داسې ګوري، د دې روح ته ګوري، نو دا روح اسمان ته روانه او د ورته کتل د سترګې دک شانتي غړېدلې پاتې شو. نو چې غړېدلې پاتې شي په دې سترګو ورله لاس راوکاږه، سترګې ورله پټې که. حدیث مبارک کې راځي ابو سلمه رضی الله تعالی عنہ بیمار و، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوښتنې له ورغی، چې پوښتنې له ورغی خپل خپلوان بچي او ښځه ګیر چاپېره ټول ناست و، د هغه حالت د ځنکدن و، سخته پې وه. نو کله چې د هغه نه روح ووتو خلک پوه نه شو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله داسې په دې سترګو لاس راوکاږه او دا سترګې ورله پټې کړې، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وفرمایل وی ان الروح اذا قبض تبعه البصر، کله چې روح قبض کړی شي نو دا نظر هغې ته ګوري، ځکه دا سترګې غړېدلې پاتې کېږي. نو چې دا خبره نبی علیہ السلام څنګه وکړله نو فزج الناس، خلکو شور وکړو، جړاګانې شروع شي، خلک پوه شو چې ابو سلمه خو وفات شو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، په دې ټایم کې ځان ته خیري مه کوئ، بدې ردې مه وایئ، بلکې د خیر خبره کوئ چې الله ستا امانت او تا رانه واغستو، د خیر خبره کوئ، ځان ته خیري مه کوئ. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی ان الملائکة یؤمنون علی ما تقولون، تاسو چې دا کمې خبرې په دې ټایم کې کوئ په دې باندې فرشتې آمین وایي. نو ډېر کله ته په غمونو کې مونږ لیدلي زنانه چې الله ما مړه کړي او ما برباده کړي او ما تباه کړي، دا خو دا کیسې کوي، خو په دې باندې ګورې فرشتې آمین وایي، دې باندې فرشتې آمین وایي. نو نبی علیہ السلام وفرمایل تاسو په دې ټایم کې غلطي خبرې مه کوئ، ستاسو په دې خبرو باندې فرشتې آمین وایي. بیا د ابو سلمه رضی الله تعالی عنها بیبي وه، ام سلمه رضی الله تعالی عنها، دی ویل زما د دې ښځې خاوند یو بل سره ډېره مینه وه، د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه او د ام سلمه رضی الله تعالی عنها د یو بل سره ډېره زیاته مینه وه، دا ښځه خاوند په یو بل ډېر مینو. د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه چې کله بیمار شو که نه، د ام سلمه رضی الله تعالی عنه ویل
وی الله دې دې سکی نه خو که څه شو په ده به زه داسې ژړا کوم چې تاریخ په یاد ساتي. زه به د خپل خاوند پسې داسې جاړم چې دنیا به یاد ساتي، داسې ژړا به پسې کومه. خو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی چې کله تاسو کې یو انسان وفات شي که نه نو تاسو انا لله و انا الیه راجعون وایي او صبر کوئ. صبر نو چې ابو سلمه رضی الله تعالی عنہ وفات شو نو ما وی زه ژړا کوم. نو دلته راته د نبی علیه السلام د حدیث مبارک روایت شو چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی صبر کوئ، صبر کوئ، انا لله و انا الیه راجعون وایي. ما په دغه ټایم کې دغه کلمه وویله انا لله و انا الیه راجعون. دا کلمه مې وویله او دا مې ووی چې الله ماله د دې نه بهتر راکړي. نبی علیه السلام فرمایلي چې انا لله و انا الیه راجعون وایه او دا دعا کوه د الله نه چې ما ته د دې نه څه راکړه، ښایسته او غوره راکړه. دا مې ووی خو په زړه کې مې ووی چې د ابو سلمه غونته خاوند به ما ته چېرته میلو شي. د نبی علیه السلام حدیث مبارکو دا خو مې ووي چې الله ما ته د ده نه غوره راکړه، خو په زړه کې مې ووي چې د ابو سلمه غونته خاوند به ما ته چېرته میلاویږي. خو بس د نبی علیه السلام حدیث او ما پې عمل وکړو. وی وخت تیر نه و څه موده پس ما ته د نبی علیه الصلاة والسلام رشته راله، د نبی علیه السلام رشته راله چې ام سلمه که ستا خوښه نو ته زما په بیبیانو کې داخله شه. وی ما ولیدل چې د ابو سلمه نه د نبی علیه الصلاة والسلام ډیر زیات غوره او بهتر خاوند ما ته الله نصیب کو چې هغه د دواړو جهانو سردار دی، د دواړو جهانو سردار دی. نو د دې وجې نه چې تکلیف راغی، مصیبت راغی، صبر کوا او انا لله و انا الیه راجعون وایا. او چې کله دې صبر وکړو څه بدله به درته میلاویږي. الله تبارک وتعالی د هغې بدله ذکر کړي که نه ان الله مع الصابرین. الله د صبرناکو ملګری دی. د یو نیک عمل متعلق الله دا نه دي فرمایلی چې زه دې ملګری یم. د یو نیک عمل متعلق الله دا نه دي فرمایلی چې دا عمل دې وکړو ملګری دې زه یم، بلکې د صبر متعلق دا ولي چې صبر دې وکړو نو زه دې ملګری یم. نو چې الله دې ملګری شي نو پاتې څه شو، بیا کمې د څه شي راغی. نو مصیبت پر راځي، غم پر راځي، تکلیف پر راځي، خو څه به وایي انا لله و انا الیه راجعون وایي او صبر به کوي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی چې کله د یو مسلمان بچی مړ شي او فرشتې ترې روح واخلي او دا فرشتې دا روح اسمانونو ته اوسي، نو الله تبارک وتعالی د دې فرشتو نه تپوس کوي وی اخذتم ولد عبدي، تاسو زما د بنده بچی نه روح واغستو، د هغه نه خو د هغه بچی قبض کو، زما د بنده نه تاسو بچی واغستو. فرشتي ورته وی الله او مونږ د هغې ستا د بنده نه بچی واغست ځکه چې ستا حکم و. بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایي اخذتم ثمرة فؤاده، تاسو زما د بنده د زړه میوه وشو کوله، ځکه بچی چې دی دا د زړه میوه ده، دا د زړه میوه ده. نو تاسو زما د بنده د زړه میوه وشو کوله. فرشتي ورته وی او الله مونږ ستا د بنده د زړه میوه وشو کوله ځکه ستا حکم و. بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایي زما بنده څه وي، تاسو چې د هغه د بچي نه روح واغستو، د هغه نه خو د هغه د زړه میوه وشو کوله، په دغه ټایم کې زما بنده څه وویلو؟ فرشتي ورته وی حمدک واسترجع، الله ستا حمد بیان کو، واسترجع انا لله و انا الیه راجعون وی. الله تبارک وتعالی فرمایي سره د خپل علم چې الله ته پته ده خو بیا هم د فرشتو نه تپوس کوي ښه تاسو د هغه د زړه میوه وشو کوله، تاسو د هغه نه د هغه بچی اغوستو، په دغه ټایم کې هم هغه زما حمد وي، په دغه ټایم کې هم هغه انا لله ویل او صبر یې کو. فرشتي ورته او الله ستا حمد بیانو. الله تبارک وتعالی فرشتو ته وفرمایي وی لاړې شئ او په جنت کې یو محل او یو بنګله جوړه کړئ، یو محل جوړ کړئ او یو بنګله جوړه کړئ او په دې ګیټ او په دې ورته ولیکئ بیت الحمد وسموه بیت الحمد، هغې وسموه بیت الحمد، هغې له نوم بیت الحمد کېدی. بیت الحمد څه ته وایي؟ بیت الحمد ته وایي. بیت الحمد څه ته وایي؟ بیت الحمد ته وایي. بیت الحمد څه ته وایي؟ بیت الحمد ته وایي. بیت الحمد څه ته وایي؟ بیت الحمد ته وایي. بیت الحمد څه ته وایي؟ بیت الحمد ته وایي. بیت الحمد څه ته وایي؟ بیت الحمد ته وایي. بیت الحمد څه ته وایي؟ 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 بیت الحمد څه ته
دغه بنگلې لره دغه کور لره بیت الحمد نوم کېدی. دا د هغې چا بنگله ده چې ما د هغه نه بچی واغسته او هغه بیا هم زما حمد وي. دا د هغې چا کور دی او د هغې چا بنگله ده. الله نو په هر ټایم کې به د الله حمد بیانوي، د الله شکر به ادا کوي. علماء یو واقع لیکلي ده او یو عالم او یو مولي صاحب د هغه زوی وفات شو. بچی وفات شو، دی په دې بچی باندې ډېر زیات مین او هر سړی په خپل بچی باندې میني. نو چې کله بچی وفات شو دی په هغه پسې ډېر غمجن و، ډېر زیات پسې خفه و. د درس او تدریس پرېښود، بیانونه یې پرېښودل، سبقونه ویلې پرېښودل، ځان له یو کوټه و په هغې کې به ناست او جړل به. خلک پریشانه شو چې یاره مولي صاحب خو د دین کار هم پرېښودو په بچي پسې، اوس د کوټې نه روزي نه او د چا سره میلاویږي نه. خلکو پې ډېر وس وکړو خو د مولي صاحب زړه ته اطمینان نه راتو. یوه زنانه وه، وخیاره زنانه وه، هغې ویل وی تاسو ما د مولي صاحب خواله لږه ورپرېږدئ، زه د سره یو دوه خبرې کول غواړم. بس مولي صاحب نه اجازت وغوښتی شو. یو زنانه د ستا د ملاقات خواهش لري، راتلی شي؟ وی را دي شي. دا زنانه لاړه، وی مولانا صاحب یو مسله ده د هغې تپوس درنه کومه. وی وکړه څه مسله ده؟ زنانه ورته ویل وی زما یو ګاونډی وه، نو زمونږ خادي و، ما د هغې نه سوالي کالی واغستو. یو خادي و، هغې لتلم، د زنانو دا عادت دی د یو بل کالي ور واچوي. نو زه یې خادی لتلم، نو د هغې نه مې سوالي کالی واغستو، والی وي یا هر څه و، د سرو مهر و هغه مې ترې واغستو، خو د یوې ورځې دوه ورځو دپاره مې ترې اخیستی و. هغه خادي پکې ما تېره کړله، بیا هغې زنانه هم څه ونه ویل او ما هم څه ونه ویل، هغه کالی زما سره پاتې شو. وخت تېرېدو کلونه پکې تیر شو. هغه کالی ما کلونه استعمال کو، چې په کلونو مې استعمال کړو، اوس راپسې هغې زنانه سوال جواب کړی دي چې زما هغه کالی ما ته حواله کړه، خو زما د کالي نه اوس زړه نه کېږي، زه یې ولې نه ورکوم، زړه مې دې نه کېږي ځکه دومره وخت ما استعمال کړی دی. نو هغه مولانا ورته غوسه شوي، عجیبه ښځه نو هغې درله کالی درکړی د یوې ورځې دپاره او هغې څه ونه وي، تا په کلونو باندې استعمال کو، دومره وخت دې استعمال کو، او اوس چې درنه غواړي د هغې شکر نه ادا کوي، نو موټکره پې شوې ورکوي نه اوسو. دا ته څه عجیبه ښځه، هغې ته د هغې کالی واله که او شکر یې ادا کړه چې د 2 ورځو اغستی و سوالي او تا را سره په کلونو پاتې کو. نو هغې زنانه ورته وي مولانا صاحب الله دې ستا په حال باندې رحم وکړي چې دا مسله ما ته بیانوي نه، په دې مسله اول په خپله هم سوچ وکړه، په دې په خپله سوچ وکړه. دا بچی چې الله تعالی درکړی او ستا خو په قدرت او په طاقت کې د یوې ورځې هم نه و، دا خو نه الله سباله هم اخیستی شو دا بچی، خو هغه بچی درله الله دومره وخت درکو چې اوس الله خپل امانت واغسته، نو ته پسې خپی مسلې دې پرېښودې، په ګوټ کې کېناستې. نو دا مسله خو ما ته بیانوي چې دا ښځې شکریا ادا کړه، نو ته د الله شکریا ولې نه ادا کوې چې بچی نه واپس واغستو؟ دا خو د الله امانت او الله خپل امانت واغستو. او د مولانا صاحب سر خلاص شو چې ښځې خو ډېر زه خفه وکړم، مسله هغې ته بیانوم، په خپله مې پې عمل نشته دی. نو مولانا صاحب د هغې ځای نه توبه ویسته او ورووته، خپل درس او تدریس یې دوباره شروع کړو. مقصد مې دا و چې غم به راځي، مصیبت به راځي، خو د الله شکر به په هر حالت کې ادا کوي، د الله شکر به ادا کوي. او چې کله په کور کې غم راغی نو بیا پسې جړه او فریاد کول، چغې وهل، ویر کول، دا په شریعت کې ممنوع دي. حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آواز لري چې د الله ته په دنیا او په آخرت کې ډیر زیات ناخوښه دي. لعنتی آوازونه دي، لعنتی آوازونه، الله دې ډیر زیات نفرت کوي. دو آواز دي. کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی یو آواز د ټنګ ټکور، د غانو بجانو آواز، د ټنګ ټکور آواز، د الله ته ډیر زیات ناخوښه دی، لعنتی آواز دی. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د ویر آواز، په خادای کې د ټنګ ټکور آواز او په غم کې د ویر آواز، د الله ته ډیر زیات ناخوښه آوازونه دي او لعنتی آوازونه دي. الله تبارک وتعالی ته ډیر زیات نفرت کوي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله تبارک وتعالی فرمایي دا لعنتی آوازونه دي.
او مونږ پښتانه سوای زمونږ پښتانه وایي وی غم په ویر او خادي په ټنګ ټکور ښایسته کیږي. هغه خادي ده چې ټنګ ټکور پکې نه هغه غم دی چې ویر پکې نه وي. نو مونږ وایو خادي په ټنګ ټکور او غم په ویر باندې ښایسته کیږي. خادي په ټنګ ټکور نه ښایسته کیږي. په دې ټنګ ټکور د ځان هم برباد کو د کور نه د برکتونه هم ختم کړو. یا څومره غوبل په دې خادي کې وي که نه دا څومره ټنګ ټکوري که نه میاشت بعد معلومات کوه خواښي انګور یو بل ته لاندې وتي. صحیح شو. بیا وی دا مې څه بلا را دننه کړه خو چې راوستې مې که نه په کور کې مې غوبل جوړ دی نو غوبل به جوړلی په کومه ورځ چې تا راوسته تا د رحمت فرشتې د کور نه لیږلې وي. ستا په کور کې هغه درز غوبل جوړو چې تا پکې شریعت پیژندم نه تا اسلام پیژندم نه نو د کور نه د فرشتې د واده په ورځ رخصت کړي نو اوس خامخا د انګور نه به درته بلا جوړی. اوس نو دا لعنتي اوازونه دي. ته دې نه فریض پکار دی په خادۍ کې ټنګ ټکور او په غم کې ویر کول ویر جړه فریاد کول. الله حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلیه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای زما امتی نه دی هغه انسان کو نارینه دی او کو زنانه ده زما د امت نه د سره دینا کم انسان چې په غم کې مخونه وخی په غم کې څه وخی مخونه وخی وشق الجيوب او د ځان نه کپړې شلي ودعا بدعوة الجاهلیه او د جاهلیت هغه چغې وي بس الله زه دې لیدلی ومنو زما بچی دې لیدلی ونو د بل چا دپاره غم نشته خو ما دپاره غمونه دي نو د جاهلیت چغې وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا زما د امت نه د سره دی نه دغه انسان. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي کمې زنانه چې په غمونو کې ویر او دا مړه شوه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په میدان محشر کې به د دې په بدن باندې د ګوګړو جامې وي د ګوګړو جامې به وي. دا ګوګړ چې دي که نه دا ډېر ناکاره څیز دی. یو ورم زیات کوي دویم په بدن پورې د ربړ غونتان خلیمو او دریم بدبویم ډېره زیاته کوي. نو کمې زنانه چې په غمونو کې ویر د قیامت په ورځ باندې به د هغې په بدن پورې ګوګړ انختی وي. الله دی فنا راکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی اربع فی امتی من امر الجاهلیه. سلور خبرې داسې دي سلور خبرې چې زما په امت کې دا د جاهلیت هغه خویونه را روان دي. د جاهلیت په دور کې به چې خلکو دا کم کارونه کول زما په امت کې دغه سلور خبرې د جاهلیت را روانې دي. کمې یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الفخر فی الانصاب په نسب باندې فخر کول. پس نسب باندې څه کولو فخر کول. زه خو پلان کې منو زه خو پښتون یم منو زه خو ډینګې منو دې خبرو له اعتبار نشته دی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم د الله په نسبت باندې غورواله او ښکتواله په تقوا سره دی چې څومره در پکې تقوا وه دومره د الله په نسبت باندې ته اوچت وي او چې تقوا در پکې نه وه ته د دنیا بادشاه دی ولې نه د الله په در کې ستا د سر قیمت د ماشي د وزر هم نشته د ماشي د وزر هم نستا قیمت نشته. ته خو وایي زه د کلي ملک یم پښتون یم پلانکې یم ډینګې یم خو چې فاسق او فاجر د الله په دربار کې د ماشي د وزر نه هم سپکې ځکه د الله په نسبت باندې معیار د اوچتوالي چې دغه تقوا ده. نو الفخر فی الانصاب فخر کول په نسب دا جاهلیت خبرې دي او نبی اسلام فرمایي دا زما په امت کې را روانې دي. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والطعن فی الانصاب په نسب باندې طعن لګول. مړه دا ماته خبرې کې کسبګر سړی دی سړی دته وګوره خبرو ته وګوره زموږ دا خبرې دي که نه. طعن کول په نسب باندې دا خو کمزوري خاندان والا دا کمزوری سړی دی دې ماته خبرې کوي دا د جاهلیت خوی دی در جاهلیت خوی دی. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والاستقاء فی النجوم باران معلومول پستور سره دا د جاهلیت طریقه وا چې باران به وشو نو مسلمانانو به وی مونږ باندې الله باران وره مونږ باندې الله تبارک وتعالى باران وره او کفارو به سویل دا پلان کې ستور ښکار شو داغه د وجه نه دا باران وشو
دا پلان کې ستوري ښکاره شو دغه د وجې نه باران وشو هغوی به په ستورو باندې باران چې دا ستوري راشي باران کېږي او چې دا ستوري راشي باران کېږي لکه زموږ د خلکو هم دا یو نظریه غونته ده که نه چې په پلان کې موسم کې باران دی پلان کې هغه په هر حال تجربه ده چې دې موسم کې خو بالکل داسې کول چې په دې موسم کې به باران یو بیا به نه دا غلط خبره ده ډېر کله ته په شکال تیر شي باران موږ په سترګو هم ونه وینو شي که نه او کله ناکله د باران موسم نه او بارانونه الله تبارک وتعالی راووروي بس دا د الله په قدرت کې ده او څلورم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي النیاحة ویر کول دا ویر د جاهلیت د زنانه و عادت یو سړی چې به مړ کېده که نه هغه به وصیت که وی په ما باندې به جړا کوئ په ما باندې به څه کوئ چې خلکو ته پته ولګي چې دا خو ډېر غټ سړی مړ دی په ما باندې به جړا کوئ او مخصوص زنانه به وي هغې له به خلکو پیسې ورکولې چې دا دومره پیسې والا راشه زموږ په مړي باندې څه وکړه جړا وکړه هغه چې به راله جزاله به خپله ټپه او کیس شروع کړو چې دا خو داسې سړی و دا خو داسې سړی و دا خو داسې سړی و جړل به چې ښځو به سره مې دا کیسه به شروع وه دا د جاهلیت طریقه ده دا د جاهلیت طریقه ده هغې به په پیسو باندې ښځې راوستې نن زمانه کې خلک به پیسو نه راولي خو د خپل کور هغه د پیسو هغې نه تیزې دي په کلي کې داسې زنانه مشهورې وي هله وي پلانکی راله ګوره ورته ښه دا به اوس جړا کوي هېڅ پیسې په مړي به پړ مخې را پرېوځي دا ستا څه دی ستا څه دی چې ته پرې پړ مخې را پرېوځې دا برابرې ته چې د دې پلار چېرته مړ دی پړ مخې به راوروځي یو غوغا به جوړ کوي یو چل به جوړ کړي او ټولې ښځې ویله پلانکی راله پلانکی جدا شي دغې پلانکی توام اور د جهنم دی ځای دی ځان څه کیسه شروع کړې ده نو مخکې به خلکو پیسې ورکولې نن سبا په کلي کې بې پیسو میلاویږي پردو مړو پسې به ځي پړ مخې به پرې راتاویږي او جړا به کوي دا په شریعت کې د سره شته دی نه نو النیاحة ویر کول په غم کې نبی رسول الله فرمایي دا څلور خبرې د جاهلیت په دې امت کې را روانې دي ها غم راغی مصیبت راغی انسان د زړه ته تکلیف رسي د سترګو نه اوښکې هم بهیږي سعد رضی الله تعالی عنہ بیمار دی نبی علیه الصلاة والسلام یې پوښتنې له ورغې چې ورغې د هغه ځنکدن شروع چې نبی علیه الصلاة والسلام ورته وکتل د نبی علیه السلام د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې شو مبارکو سترګو نه اوښکې روانې شو دغرنګې د نبی علیه الصلاة والسلام وصي وفات کېدو غالبا د زینب رضی الله تعالی عنها زوی و نبی علیه الصلاة والسلام پسې سوال جواب وکړو زما بابا ته ووایي چې مونږ کره لږ راشي نبی علیه السلام په سکار باندې مصروف و وی زما لور ته وایي چې صبر کوه صبر کوه بیا پسې هغې سوال جواب وکړي بابا ته ووایي چې لږ راشي که نه نبی علیه الصلاة والسلام چې لاړو د انوسې په غېږ کې چې راواغست د هغه ځنکدن د نبی علیه السلام په غېږ کې پروت او ساه یې ورکړه د نبی علیه السلام د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې وي سترګې جاړي اوښکې به یې یقینا چې کله د نبی علیه السلام خپل بچی وفات کېدو ابراهیم رضی الله تعالی عنہ چې هغه وفات کېدو نبی علیه السلام په دې غېږ کې راواغستو او د دې سترګو نه یې اوښکې روانې شوې وی ان القلب یحزن والعین یدمع زړه مې غمجن دی ابراهیم په تا باندې او د سترګو نه مې بې اختیاره اوښکې روانې دي ابراهیم ستا په جدایۍ باندې ډېر زیات غمجن یم خفه یم در باندې خو مونږ به هغه وایو چې کوم مونږ ته الله حکم کړی دی سترګو نه اوښکې یقینا بهیږي زړه یقینا غمجن وي د دې اجازت په شریعت کې شته دی خو دا کریکې واله او دا چغې واله او ځان له مخونه راشو کول او ګریوانونه شلول دا په شریعت کې نشته دی او حقیقت دا دی که نه چې کم انسان په حقیقت کې غمجن وي که نه د هغه نه خبرې هم نه کېږي هغه چېرته ځان له یو سیټ ته ناست دی د هغه به صرف د سترګو نه اوښکې بهیږي غمجن انسان تاسو ټول عمر وګورئ چې په چا باندې ډېر غم راشي که نه د هغه نه خبرې نه کېږي پاتې شه سندرې ویل چې هغه پکې ټپې په جړا کې شروع کړي دا ټپې پکې هغه کوي چې هغه سره غمجن نه هغه هسې ځان له شو جوړوي زړه چې غمجن وي که نه بس د هغه صرف د سترګو نه اوښکې بهیږي هغه دې ټپو ته نه وي وزګارو نو جړا د سترګو نه اوښکې بهیدل دا په شریعت کې شته دی د دې منع نه ده دا په اختیار کې نه دي خو داسې ویر کول دا په شریعت کې ناروا دي نو چې کله یو انسان وفات شو نو اوله خبره دا ده چې ته ورته په وخت د ځنکدن کې تلقین د لا اله الا الله وکړي بیا ورله سترګې راپټې کړي خپې لاس ورله سم کړي او دغه رنګې بیا د کفن دفن انتظام زر زر شروع کړي ځکه چې په کفن دفن کې به تاخیر نه کوي کفن دفن کې به تاخیرو
حدیث مبارک کې راځي وایي په صحابه کرامو کې به چې یو تن سحر وفات شو که نه به د زوال نه مخکې هغه دفن کېدو، یعنې د ماسپښین نه به مخکې هغه دفن شوی او چې د ماسپښین نه به وروسته وفات شو که نه نو د شپې راتلو نه به مخکې هغه دفن کېدو. نو چې کله یو انسان مړ شو وفات شو د هغه په کفن دفن کې به تاخیر نه کوي. د شریعت مسله ده چې یو انسان مړ شو د دومره مقدار سره ته ایسارولی شي په کور کې چې د هغه قبر پکې وکنستی شي او غسل پکې د وکړی شي. ته دې نه سوا ایسارول د په کور کې جایز نه دي. دا خبره ټیک نه ده چې د پلانکي ځای نه زوی را روان دی او د ملیشانو یې ټیکټ راغستی د دوبۍ نه یې ټیکټ راغستی را روان را دې شي څه چل به وکړي ولې هغه مړ دی دکې خورو ته به یې دیم سپاري. د ایسارول بیا دومره جایز نه دي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی چې کله د یو انسان نه روح ووتو ته د په دفن کې تاسو تلوار وکئ ځکه کو چېرته دا جنتي دی که نه نو خپلو نعمتونو ته زر تر زره ورسوئ او کو دا هم بدعملی دی نو دا خو بیا یو مردار ستاسو په ولو پرته ده زر د دې نه ورتا وکئ د دې ولو نه زر کوز کوئ بیا لرې کوئ کو نیکمل خپلو نعمتونو له به لاړ شي او کو بدعملی تاسو به ترې نه خلاص شه. د دې ایسارول بیا جایز دومره نه دي. نبی علیه الصلاة والسلام علي رضی الله تعالی عنه ته وصیت کړی وی علي په دریو څیزونو کې به تاخیر نه کوي، په دریو څیزونو کې به وروستوالی نه کوي، تاخیر به نه کوي. کم یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی وی الصلاة اذا حضرت، کله چې د مونځ ټایم راغی که نه نو په دې کې به وروستوالی نه کوي. دا نه چې ورګه کومای دا خو د منافق منځ دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د منافق منځ داسې که نه چې کله ټایم په تېرېدو شي نو راشي دی څلور ټونګې ووایي د چرګ په شان بیا یو څلور ټونګې ووایي او ځان د مانځه نه خلاص کړي. دا منځ د منافق دی چې کله د منځ ټایم راغی جومات ته مسجد ته ځان په ټایم باندې را رسوه، په دې کې به تاخیر نه کوي. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی والجنازة اذا حضرت، کله چې جنازه حاضر شي که نه نو دا ایساروه ما په دې په وړو کې تلوار یې کوه، کور کې دا مه ایساروه. او دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی وی پیغله جینۍ په کور کې د جینۍ پیغله شوله دا ځان ته هسې مه کېنوه، مناسب رشته ورته کوم ځای کې میلاو شوه هلته یې ورکه. نن مصیبت دا دی وی ورګه دی خو لا تعلیم نه دی پوره کړی، ورګه دا خو به شپاړسم کوي او ورګه دا خو به امپل کوي، ورګه زه لا ډاکټره جوړوم. نو چې ډاکټر ته جوړېږي ته په دې منځ کې نکاح کړی چې هغه ډاکټر شي هغه وایي دا تا راله څه شي کتلی در سره کوم نه زه به اوس پخپله خوښه کوم. داسې که نه دا خو له نکاح د مخکې نه کړي خو دی ورګه زه ډاکټره جوړوم. نو چې ډاکټر ته جوړه کړي هغه وایي دا تا راله څه شی کتلی زه به اوس پخپله خوښه کوم، نو مصیبت کې ګیر شي. دا ولې تا د نبي علیه السلام په حدیث عمل ونه کړه چې دا پیغله شوی وې تا ته تپوس کړی وې پلانکی ځای کې ستا رشته کوم ته پرې رضا یې کو دې وي او ورې کا کو دې وي نه بله مناسب رشته وله وګوره. نو دا د شریعت موافق خپل غم هم جوړول پکار دی، خپل خادي هم جوړول پکار دی. په دې طریقه باندې زمونږ معاشره به څنګه ټیک کېږي؟ زمونږ معاشره به هله ټیک کېږي چې مونږ د نبي علیه الصلاة والسلام په شریعت باندې عمل وکړو.